اولنې اعتراض ما اول هم ویلی و د هر هغه اعتراض جواب به زده کوم چې هغه او هغه فایدهمند وي. مولوي صاحب تا زما د صفدر صاحب نور الله مرقده کتاب پیش کو. دا زما سره مولوي صاحب محترم روح المعانی دا نه دیوبندي مولا دی مولوي صاحب نه پنجپیري مولا دی. دا هغه وخت کې تیر شوی دی چې هغه وخت کې نه دیوبندیانو نه پنجپیریانو. اوس به راشو چې ته زمونږ ته په دې وجه باندې زمونږ مشرانو پسې بد رد وایي یا مونږ ته د ګمراهي نسبت کوي یا مونږ ته داسې هر څه چې ته وایي صرف په دې حقیقي لفظ باندې د دې جواب مولوي صاحب ګوره. اول خو به زه درته ثابت کړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هر څه وکړي کوي بس سره مونږ به وایو ویډیو ریکارډ کېږي مولوي صاحب ودې دې هر څه دې وکړي بس دلیل ووایي. قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هر هغه انسان مولوي صاحب محترم چې هغه د الله په لار کې شهید شي دې ته مړی نشي ویلی بلکې دا ژوندی وي. خو دا حیات څه دپاره وي؟ دا د جسم دپاره وي. کم حیات وي؟ برزخي حیات، برزخي به وي، حقیقي به وي، بدني به وي، جسمي به وي. مولوي صاحب ته زما مشران پرېږده زه به درته د هغه خلکو نه ثابتوم چې دیوبندیان به نه وي. مولوي صاحب مخکې به تېر شوي. نمبر 1 تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 که در سره وس کولاو که کنی بیا وګوره جلد نمبر 2 صفحه خیر مولوي صاحب ځان ته کولاو انتظار به هم درته وکړم. اصل کتاب مولوي صاحب لږ صبر وکړئ. جلد نمبر 2 صفحه نمبر مولوي صاحب صفحه نمبر 20 مولوي صاحب محترم دی دلته لیکي دا زما سره روح المعانی دی. مولوي صاحب روح المعانی د علامه الوسی رحم الله په خپل کتاب روح المعانی کې وایي لأن المقصود اثبات الحیات لهم دیو د پاره مولوي صاحب محترم حیات ثابت شو. بس آیا دا حیات کم یو دی؟ ګوره مولوي صاحب بیا وایي فذهب كثير من السلف الى انها حقيقيه بالروح والجسد. مولوي صاحب دیوبندي مولانا د علامه الوسی رحم الله صاحب د روح المعانی سوي انها حقيقيه بالروح والجسد. مولوي صاحب صفدر صاحب پرېږده زما دیوبندي مولیان پرېږده اوس چې تېر شوی دغه پرېږده. آیا دې ځای کې چې دغه تفسیر روح المعانی والا علامه الوسی رحم الله چې د جسد حیات قول کړی دی او حقیقي لفظ ذکر کړی دی په دې باندې به ستا صفت ووي تفسیر دله درکړم دا والا مولوي صاحب دا تفسیر ولا ورکړي او ماله به زر واپس راکړي. مولوي صاحب محترم یو شو دا څومره خلک چې دې شماروئ. دویم نمبر مولوي صاحب ما سره دویم مولوي صاحب ما سره تفسیر شیربیني مولوي صاحب محترم تفسیر شیربیني مولوي صاحب محترم ګوره دا وسنۍ مولا نه دی مولوي صاحب الخطیب دا وسنۍ نه دی مولوي صاحب دا هم ډېر پخوا تېر شوی دا هم دیوبندي نه دی مولوي صاحب. دی ګوره ته وایي چې تاسو د جسد دپاره حیات قایلې دا یوازې موږ نه یو مولوي صاحب. دی ګوره دی څه وایي ان حیاتهم بالجسد. مولوي صاحب محترم دا هم وګوره وان حیاتهم بالجسد د دیو دغه ژوندون دا د جسد وي د جسم وي بدن وي هغه بدن چې دنیا کې وي. مولوي صاحب محترم زما کتاب واپس دی خوراک مولوي صاحب کتاب تر سره نشته یو کس قرآن نه راوړي ځان سره تفسیرونه نه دا دوه شو مولوي صاحب صرف اشماره دي. خو ګوره مولوي صاحب محترم دا زما سره مولوي صاحب محترم نوم به دې که چېرته په خوب کې اورېدلی وي که چېرته نوم په خوب کې اورېدلی مولوي صاحب محترم تفسیر البحر المحیط مولوي صاحب محترم جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 54 مولوي صاحب محترم دی هم وایي حیات جسدی دی مولوي صاحب محترم دی هم جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر مولوي صاحب محترم 52 کې دی هم لیکي وقد ذهب بعض الناس الى ان الشهيد حي الجسد والروح. شهید دا ژوندی دی هم جسم هم روح. مولوي صاحب محترم دا هم دیوبندي مولانا دی. تین شو مولوي صاحب محترم دا تفسیر ډیر مشهور تفسیر دی چې تاسو هم اکثر نمونه اخلئ. مولوي صاحب تفسیر مظهری علامه قاضي محمد ثناء الله پانیپتی نور الله مرقده په خپل تفسیر مظهری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 152 کې مولوي صاحب ذکر کوي. دی وایي بل حیات الانبیاء اقوى منهم
ته خو د دنیاوي قایلې چې ستاسو کتابونو کې دنیاوي ذکر دی حالانکه علامه ثناء الله پانپتی رحم الله لیکي حیات دنیاوی نه هم اقوا دی. مولوی صاحب محترم کتاب واپس کړه مولوی صاحب. ها مولوی صاحب دا زما سره درې شو. دا نمبر 4 مولوی صاحب محترم دا تفسیر شیخزاده مولوی صاحب محترم محی الدین شیخزاده حاشیه د محی الدین شیخزاده مولوی صاحب محترم نمبر 4 جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 392 کې مولوی صاحب محترم ګوره دی وایي چې دغه حیات چې کوم حیات دغه شهید یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پاره دی دا هم دیوبندي مولانا دی. مولوی صاحب خبره به د قرآن نه کوم د مخکینی مفسرینو نه به کوم. مولوی صاحب محترم ګوره دی دلته څه وایي المراد بها مراد د دینه الحیات هغه زندگی البدنیه چې هغه کم بدنی وي جسمی وي دنیا کې چې کم جسم وي. مولوی صاحب محترم بیا وایي مولوی صاحب چې دا ژوندي دي په کم ځای کې قبورهم که کتاب در تفسیر در سره وي. مولوی صاحب وګوره او کنه دا واخله چې درته وښایم. مولوی صاحب محترمه مولوی صاحب ګوري دا کتاب ما ته زر واپس کړه. مولوی صاحب محترم چې ته میدان مناظرې ته راتلې یو انسان چې میدان د مناظرې ته راځي او دغه انسان سره د قرآن مجید تفسیر نه وي آیا دغه انسان به دلیل څه وایي؟ چې یو انسان قرآن تفسیر باندې نه پوهېږي قرآن نه دلیل نشي ویلی ما ته وایي مولوی صاحب ما ته وایي ستا مولا دا لیکلی ده فلانکي مولا زما مولا چې هر څه لیکلی مولوی صاحب هغه پرېږده قرآن ووایه حدیث ووایه. دا زما سره مولوی صاحب بل تفسیر قونوي. مولوی صاحب محترم دی خو ګوره مولوی صاحب دا ګوره مولوی صاحب دې دلته څه لیکلی دی دي همدلته لیکي مولوی صاحب حیات حقیقي. مولوی صاحب لأن المقصود اثبات الحیات الحقیقیة لهم. مولوی صاحب هغه حیات کم چې حقیقي وي حقیقي حیات دغه بدن لري. مولوی صاحب محترم ما ته به تفسیر مولوی صاحب ما ته دغه وګوره تفسیر مې درله پیش کړو. مولوی صاحب 15 تفاسیر مې درته پیش کړو ان شاء الله دومره به پیش کما چې ته به هم حیران شي. مولوی صاحب دغه وګوره مولوی صاحب تفاسیر مې درته پیش کړو ما ته په جواب د قرآن مجید د تفاسیرو نه بکې ما ته د اردو عبارتونه مه وایه چرته ګوره مولوی صاحب اول خو تفسیر نه ناخبرې په دې خبره باندې دال ستا دا یو خبره چې روح الماني در سره نشته او ما نه دې واخیستله. که چېرته یو انسان روح الماني په مناظره کې نشي راوړو نو هغه انسان مولوی صاحب تا وایي چې نشته وختې ما نه دې کتاب راوړه مطلب زما په روح الماني کې غلطي دی استاد کې نشته دا خو دواړه علامه پوره عبارت به ته ووایي مولوی صاحب زما تفسیر هم در سره دی ستا هم در سره ضد در سره نه کوم. زما مطلب دا دی والله بالله ثم تالله مولوی صاحب که چېرته زه په خپل عقیده کې خطا یم ستا په لاس به بیعت کوم ستا عقیده به تسلیموم. مولوی صاحب که چېرته زما عقیده صحیح وي حسد بغض کینه دا پرېږده راشه صادق افهام تفهیم پښتو کې خبرې وکړه که ته په حق یې زه در سره منم که زه په حق یم ته را سره ومنه. 15 تفاسیر مې درته پیش کړو ته هم راته 15 تفاسیر پیش کوه مولوی صاحب محترم یا زیات یا کم تفاسیر هم راته وښایه. مولوی صاحب نمبر 1 چې انبیا علیهم الصلاة والسلام په خپل قبرونو کې ژوندي نه دي دا به راته وښایي. نمبر 2 د انبیا علیهم الصلاة والسلام یا د شهداء دغه جسمونه دا په دغه قبر کې په حیات برزخي سره مړي دا به هم راته پیش ولیکې. مولوی صاحب دا ځان سره ولیکې چې بیا درته یاد وي ته هم ما ته وایي زه به هم درته جواب درکوم دا ولې یا یاد مولوی صاحب جی ټیم پوره شو دغه ټول سوالات ځان سره ولیکې او ما له جواب راځي. لږ صبر اول زموږ یو تفسیر واپس کې بیا به درکوم. نه مولوی صاحب نه کتاب به راله واپس کې بیا درکوم کتاب درکوم خو چې کله یو موږ له واپس اصول نه دی مولوی صاحب کتاب راله واپس کې بیا درکوم. نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم. مولوی صاحب د کتابونو نامه والا ښودلې وه الحقیقي الدنیوي. مولوی صاحب په تفاسیرو کې یو تفسیر پیش کړی چې صفا لیکلی چې حیات دنیوي دی نمبر 1 هغه خو ته پورې رانغی. مولوی صاحب څه چلو کو مولوی صاحب لږ صبر ودرو دا کوم عبارت پیش کړی و حقیقي دنیوي مولوی صاحب حقیقي دنیوي د دې جواب بدل کوم خیاط ساته جواب بدل کوم ځان نمبر دا دی ها ځان نمبر دا چې مولوی صاحب خپل تعییدات پیش کړه
دین خو معلومیږي دا چې تایید څه کراوړي چې د حیات دنیوي قایل دی کنه بیا اوري که صفات چې د حیات دنیوي قایل دی حوالی پر راوړي او دنیا نه اقوال او لیکي نه دنیوي دا ولي معلومیږي دال میں کچھ کالا کالا ہے نہیں دال ساری کالی پتہ چې دا روح المانی حواله ورته موږ څه ګورې دا استا کې دا روح المانی دا پېښ کنه ورته موږ وایي چې عبارت پوره یو خدای وای المراد ليس المراد یا ولي څه مخکې سي وای سلف نه ولي عن السلف وده عبارت قد يعني زمان السلف وليس بلان دياول ديوي وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد وبأن الحياة زید در سره نه ته په حق یې در سره منم مونږ لکه سبا وس د چلو که دغه صفه په خپل د کتاب کې راوړو مال راکې څه خبره ده چې غواړم موږ چې عبارت وایو ترجمه دغه صفه راوړو بیا دا خپل دي کې ولې نه وایي مولوي دا استعمال د اختیار د اسلام ماشومان خبرې کوي موږ مسله حل کوو ته غلي کېنه مسله په دې مولوي دا کیمرا ورته تاو د مایکو واسه وای مایکو نه کوي واسه لکه سبا سمه خیرو باسه مایک ګوره مولوي صاحب تا وایي چې زما سره تفسیر روح المانی شته او هغې کې دا عبارت دی هغه روح المانی لږ ته پخپله کړه وکړه زما دا پخپله ما ته راکړه ته به عبارت وایي زه به وګورم که چېرته ته صحیح وایي مولوي صاحب منم راکړه دقه دې به راکړه رنګړې اعلان دې ګوره خلاص مولوي صاحب عبارت مولوي صاحب مولوي صاحب هغه جواب واسي مولوي صاحب وایي مولوي صاحب ها مولوي صاحب محترم زه دا خبره کوم چې لأن المقصود انا مخکې وایم مولوي صاحب دا خو یې لأن المقصود اثبات مولوي صاحب دا وایي چې نیم دوی حضرت وایي اوس مې چې اثبات مو اثبات او خیر مولوي صاحب الفقهاء لا يعتبرون الاعراب مولوي صاحب مولوي صاحب خبرې ما کوم زما خبره ما دا اول مې شور نه شو تاسو ګورئ ستاسو 10 منټ شي زما د 15 منټ شي لکه صبر زه درته هر څه وایم دومره وکه موږ مسله حل کوو جنگ جګړې نه کوو دې ملګري ته شور مه کوه ګوره دا کتاب ستا په لاس کې دی د یو ټکي معنا وکړه ویډیو کې خلک به هم وګوري زه به هم وګورم که چېرته ته پکې ځان سره منل کړی بالکل واورئ مولوي صاحب محترم وایي چې فقها د اعراب اعتبار نه کوي مولوي صاحب محترم وایي چې دا نحمر خدا په پاسې کې دا ګرام دی نه په اردو کې هغه کوم دا شته چې كل فاعل مرفوع او خبر دا ان دا څه مولوي صاحب دا مرفوع ها پس دا مخکې مولوي صاحب راکړي دی وایي مخکې دقیقه مخکې وایي دا استاده چې کوم ځای پورې څنګه دی چې فداوا كثير من السلف الى انها دا خبر تا وړه مخکې عبارت نه مخړه دی دویم احتمال ذکر کړي وبان الحياه الروحانيه التي ليست بالجسد سبحان الله او مولوي صاحب دا نه عبارت پورا وایا یو احتمال دی چې یو د تفسیر کې یو قانون دی کتاب کې دې شی یا نه قانون پرې خپل تاسو خبر کوم دا ما اورځه د ذکر چې د احتمالات هغه بیا ته دا مناظر ليست من خواصهم سبحان الله ديونا منا خبر كيو بأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من عداهم وذهب البعض إلى أنها روحانية وذهب مولوي صاحب وايي ما وذهب البعض إلى أنها روحانية سبحان الله حياة روحانية جسمانية لك صبر دا حياة النبي خوشبو والا عقيدة دا مفتی صاحب کتاب دی استاد مفتی پیژنې کنه چې دا پیژنې مفتی حسن سے دی دا روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی روح اعلی علیین میں ہے سبحان اللہ علی سے وہی جسم کی دے مشر وہی اعلی علیین کی دے اشرف علی سے حامر لکسب اتفاقیات معنی وای دا اتفاق ہے دا چې سم کنه معنی روح سم کنه معنی
ما جو مونږ خدای د پاره خسيده مټو تعلق مونږ لا تجاوب ولا إساءة خبر جاوبكم ما یوي خبر ته ما چې هغه مرتبه لا به شرط شي لا بشرط الشرط دا به یو لا بشرط يجي اتفاقيات ولې سيد لا بشرط لا بشرط لا داخل ولسه لا بشرط جوابكم انا جوابكم جواب مرة بجواب دا یو کس ټیم چې ختم شي بل ایمنس کې بل فزه دا اصول مینه بشير مونيسي اسي مجلسنا خراب وزوايا خبر واورا مونيسي دغه کتاب عبارت پروګرام تام نوموي کتاب پروګرام نیم تا ویل نیم دو ویل پورا تک دا عبارت پورا کړه خدات دې لا بشرط جواب خامنه دا ورا دې چې روح کې زندگی بار کوئی روح بالا علیین کې ده دا التقشم دا شرف الخامس ته دا لګي علیین ته دا مقام جنت ته رسو علی پیما او اجماع دې ان شاء الله پېښ کومه د 40 علماونه دا ان شاء الله راځي او دا علامه څه څه حواله کوم راشي علماء دیوبند ریسبو مونیسه ما ته ودی نه تاسو خو نه دا صاحب وای چې روح بالا علیین کې ده دا صاحب وای چې روح اعلی علیین کوم څنګه به ریسبو دا اتفاق نه ده تاسو صبر لګنه تاسو وای دا مونیسه تاسو بہرحال یہ حدیث قابل احتجاج ہے اور اس سے ہر میت کے لیے قبر میں اعادہ روح کا ثبوت ہوتا ہے مشهد ويروح بدي قبر كده توجي انه ينتهي نكسر ترى موليسه ما موليسه نتا تستا مشر خيمات اعادہ روح باندې ایمان راوړل لازمي دي راغ مال حیات الانبیاء بعد وفاتهم مګر دا والا موليسه وجه یو شی تعلق اعاده یو شی دا نو استلار راغله تعلق اعاده یو شی څوک نه خپل قوانين جوړوي څوک به کتابونو کې قاعده جوړوي څوک به عبارتونه جوړوي څوک به کما خپل اختیار مطابق راوړل هذا صاحب سوي مجھے دا پریو چې تعلق او اعاده کې ترادف نشته لسور کا تعلق اعاده نشي کې اعاده تعلق نشي ما ترادف کول کوي یا ته ماته څه وایي دا خبرو کوم بیا خبرو اسکا پټان کې مې څه به وګی غواړم مې څه جواب نشي کولای تر دانګي اته کې تاسو مولي څه به ترتیبي وکړه به ترتیبي هم څنګه اسما یو په یو لګي باقیاتو لګي څنګه مې باقیاتو لګي دې ما ته ول باندې دا معنا مدا دی البته فرق یہ ہے کہ عام اموات میں یہ اعاده روح ایک وقتی اور عارضی طور وليس لقب يدي البتہ فرق یہ ہے کہ عام اموات میں یہ اعادہ روح ایک وقتی اور عارضی طور پر سوالی ملکین کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی جاتی ہے ولسه دا تعلق اعاده شای واحد اجتماع دی نشي کېده دا چې مشه دی عام اموات نبي اعاده ختميږي اعاده ختم شو کدوړو اجتماع باندې تعلق ختم شو خپل بقول دا قبر منکر شو خپل بقول دا قبر منکر شي ته چې تعلق نه عذاب نشي کېده نو څنګه تعلق نه انکار اعاده نه انکار ته اعاده تعلق یو شي مشه دی وای چې بیا نور اموات نه اعاده ختميږي استعبقول سره تعلق مختلف شکر ترمذی سے هدایت الحرام نه مانی نه مانی यार मैं चला शी पकड़ कर बोला तस पकड़ मैं थी कड़ा यार तेरे محترم داده ادھر دے جا کے مولانا مفتی سید عبد القدوس صاحب بتا سکتے ہیں سید ما بھی جانی تھا ما تو کوشش به خبر باندې مفتی صاحب محترم زبردست خبر وکړه چې موږ مفتی عبد الشکور کې مشي سے بدايه الهرام مصنف نه پیژنو زبردست ولا يا دي بارك انت سوي مسلمان دی وکنه حکم په لګاو سمح کې دی وای دای لکه څنګه ورته د دې په قول باندې تعلق اعاده کې اجتماع نشي کېده دا شی مو او دغه رسول ما راغله سبرا خمسه درس کو به جاني بیا ولا درکم خبر ما لو كده يا خبر ما کوئی ملک الموت کے ارواح کو قبض کرنے پر پھر
अरवाह का कब्रों में जिस्मों की तरफ लौटाए जाने पर ईमान लाना जरूरी है। पुलिस से वही कहताने की जब याद है रूह का अलता ही कहता है दास आई वो ईमान तो केरा उड़ी जी पदी जिस्म की दे बशर में उससे कोई चीज मेरा ईमान मुकाबले की दे मान